الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، یو ملګري تپوس کړی دی چې د دعا د قبولیت دپاره څه شرایط دي، کومه دعا به قبلیږي؟ د دې جواب داسې دی چې الله رب العالمین خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوة الداعي اذا دعان، چې زما حبیبه چې کله زما په باره کې ستانه څوک تپوس وکړي نو ورته وایي چې زه نږدې ما اجیب دعوة الداعي اذا دعاني، چې کله ما ته څوک آواز وکړي زه د هغه سوال قبلوم. دا د الله وعده ده، لهذا الله رب العالمین خو زموږ دعاګانې قبلوي. پاتې شو دا څه وجه ده چې زموږ دعاګانې نه قبلیږي؟ نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دعا دپاره کوم آداب دي او کوم شرایط دي، د هغې آدابو د هغې شرایطو خیال موږ نه ساتو. که د دغې آدابو د شرایطو خیال موږ وساتو نو انشاءالله تعالی زموږ دعاګانې به الله رب العالمین قبول کړي. د هغې اسبابو نه او د هغې شرایطو نه او د هغې آدابو نه یو دا دی، اول خو دا چې دعا کول پکار دی. الله رب العالمین صفت دی رحمان او رحیم. د رحمان او رحیم ډېرې معنی علماو کړي دي. رحمان دې ته ویلی کېږي چې څوک ترې غواړي نو په هغې خوشحالېږي، او رحیم دا معنا ده چې څوک ترې نه غواړي په دې خفه کېږي، لحاظ د الله نه غوښتل. یو دا. دویم نمبر دا دی چې دا دعا په یقین سره کول پکار دی، په یقین سره غوښتل. څنګه چې حدیث کې راځي چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، د الله نه داسې وغواړئ لکه تاسو په دې اجابت باندې او په دې سوال په قبلېدو باندې یقین کوئ چې الله به ماله راکوي. نو دا دویم سبب دی ورله، او دویم د دې لپاره شرط دی چې موږ په یقین سره د الله نه وغواړو چې الله راکوونکی دی، الله رحمان رحیم دی، د الله په لاس کې د ځمکې او د اسمان خزانې دي، الله سره کمی نشته، په غیبو باندې پوهیږي، لہذا الله تعالی ماله راکولی شي. او د دې سره سره علما وایي که په عربۍ ژبه کې دا دعا وشوله نو دا سریع الاجابت ته په عربۍ ژبه کې کول پکار دي. د دې سره سره د هغې نه مخکې وایي داسې پکار دي چې سړی د دعا نه مخکې داسې صدقې وکړي، ځکه صدقه رد البلا ده. د الله نه څه شی غواړي نو څه صدقه کول پکار دي، اگر که دا 1 روپۍ ولې نه وي، 10 روپۍ ولې نه وي. په دې شرطونو کې صله رحمي ډېر ضروري دی چې هغه سوال الله تعالی قبلوي، چې هغه صله رحمي کوونکی دی، د الله نه غواړي خو په خپله باندې د خپلو ترونو سره ماماګانو سره رشته دارو سره تعلق نه پرې کوي، بلکې دا په خپله باندې صله رحمي کوونکی دی، په خپله صله رحمي نه کوي، د الله نه غواړي، دا سوال الله نه قبلوي. د دې سره سره په دې شرطونو کې یو بنیادي شرط دی حلال رزق خوړل. څنګه چې حضرت سعد رضی الله عنه راغی نبی علیه صلات وسلام ته وایي د الله رسول ما ته دعا وکړه چې الله مې مستجاب الدعوات کړي. رسول الله ته دعا مو وکړه، الله سعد مستجاب الدعوات کا، او هغه بیا مستجاب الدعوات ګرځېدلی مو، خو یو چلې ورته ښودلی و، ویل یا سعد اطیب مطعمک تکون مستجاب الدعوه، سعده خوراک دې پاک که خود به ته مستجاب الدعوات به وګرځې. لهذا حلال رزق خوړل دې سره دعاګانې قبلیږي. د دې سره سره د دعا سره سره یو خبره دا ده چې موږ الله رب العالمین تر الله اسماء الحسنا او د الله نومونه الله ته وسیله کړو، د هغې نه پس د الله رب العالمین نه وغواړو. د الله اسماء د الله نومونه دي، یعنې مخکې سړی څه ذکر وکړي د الله نومونه وایي، د ذاکر دعا الله تعالی قبلوي. موږ الله تعالی داسې نیک اعمال وسیله کړو، د هغې نه وروستو موږ وغواړو، لکه هغه مشهور حدیث الغار کې چې راځي نیک اعمال هغوی الله ته وسیله کړي دي، څه نیک عمل سړی وکړي. د دې سره سره بعضې د دعا د قبلېدو اوقات دي، هغه اوقات پېژندل چې په دې اوقاتو کې کله دعا وشي، لکه د افطارۍ په ټیم کې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به داسې کول، د افطارۍ په ټیم کې خپل خاندان به راغونډ کړو، هغوی ته به ویل چې تاسو د الله نه وغواړئ، دې ټیم کې الله تعالی سوال قبلوي. للصائم دعوة مستجابة عند فطره، د افطارۍ په ټیم کې الله دعا قبلوي، یو دعا کم از کم قبلیږي. د دې سره سره پېشمني ټیم دی، تسحروا فإن فی السحور برکه، نبی علیه السلام یې پېشمنی کوي دی کې برکت دی. دې ټیم کې الله راکوزیږي د اسمان د دنیا ته، وایي زما نه څوک غوښتونکی شته، یعنې په نیمه شپه کې پېشمني کې دعا کول دا قبلیږي. د دې سره سره د کم سړی چې حرم شریف ته لاړ شي او کعبه مبارکه وویني، په دې کعبه کې څه بعضې ځایونه داسې دي چې په هغې کې دعاګانې قبلیږي، یعنې سړی ملتظم ته ورشي، دغه شانې په حتویم شریف کې حجر اسود په خوا کې د طواف په دوران کې دعاګانې کول، نو دا دعاګانې الله رب العالمین قبلوي. او د دې سره سره د باران د نزول په دوران کې عند نزول المطر، کله چې باران کېږي خاص کر په دې ابتدایي اوقاتو کې سړی دعا کوي، نو دا دعاګانې الله رب العالمین قبلوي. دا هغه دعاګانې دي. دا سجدې په حالت کې بنده الله ته ډېر نږدې، په دې ټیمونو کې دعاګانې کول، او دې سره یو صفت پکې دام دی چې په دې کې استعجال نه کول، جلتی نه کول، بلکې سړی د الله نه غواړي که یو ځل نو، 2 ځلو، 3 ځلو، 4 ځلو، 10 ځلو، 20 ځل دې ته وغواړي،
کله کله سوال 100 کاله پس هم قبلیږي. نو دا به سړی نه وایي چې زما دا سوال دی دا قبول نه شو. په دې کې استعجال او جلدي نه دي کول پکار. او اخره خبردار چې سړی دعا کوي نو دا په غفلت نه کوي بلکې ډېر په توجه په انهماک او په خشوع خضوع. حدیث کې راځي د قلب الهي او دارنګه د غافل زړه دعا الله تعالی نه قبلوي. که دا دعاګانو سره موږ انشاءالله دا شرایط ملګري کړو امید دی چې الله تعالی به زموږ دعاګانې بیا قبول کړي. دا د دعا دپاره هغه اسباب دي. یو بل ملګري تپوس کړی دی چې قرآن عظیم کې الله رب العالمین فرمایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. دا منځ چې دی دا تنهى عن الفحشاء والمنکر. دا سړی د فحشا نه او د منکراتو نه منع کوي. سړی چې کله منځ کوي نو د منځ د وجې نه دا به د ګناهونو نه بچ کېږي. دا د الله رب العالمین وینا ده او یقینا ده کله سړی منځ کوي 15 وخته منځ کوي او په صحیح طریقه باندې کې دا به ګناهګارېږي نه، دا به ګناه نه کوي. د ملګري تپوس کړی دی چې الله وایي سړی منځ کوي منځګزار به د ګناه د کار نه منع کېږي او موږ بیا منځونه هم کوو ګناهونه هم کوو. جوماتونه هم د منځونو نه ډک دي او ګناهونه هم ډېر زیات کوو. نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا سوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم شوی و. اقم الصلاة اتلو ما اوحي الیک. الله 21مه سپاره کې وایي الله چې تا ته څه وایي هغه وایه او مونځ کوه. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء چې دا مونځ سړی د بېحیایۍ نه او د ګناه نه بندوي. نبي علیه السلام چا تپوس وکړو چې دا پلانی سړی مونځ هم کوي او بیا هم ګناه کوي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ان صلاته ستنهاه. لږ صبر کوه دا مونځ به د ګناه نه بچ کړي، دا به بند کړي. خو دې سره سره نبي علیه الصلاة والسلام یو علاج ښودلی دی. کله دا علاج موږ وکړو او د دغې شروطو سره کله زمونږ منځونه وي نو بیا موږ هله د ګناه نه بچ کېږو. او که موږ دغه شرطونو خیال نه ساتو نو بیا زمونږ منځ موږ د ګناه نه نشي بندولی. حدیث کې راځي لا صلاة لمن لم یطوع الصلاة. د هغه چا منځ نه دی چې دا د منځ اطاعت ونه کړي. نو موږ د منځ اطاعت نه کوو. د منځ اطاعت څه دی؟ منځ همیشه دپاره کول، منځ په جمع باندې کول، د آدابو سره کول، په خشوع باندې په خضوع باندې په عاجزۍ باندې کول، دغه شانې د آدابو سره کول، منځ په ټیم باندې کول او دارنګ په منځ کې الله ته عاجزي کول، زاری کول په دې طریقه باندې. او دا عبادت ګڼل، دا عادت نه ګڼل، دا په ځان بوج نه ګڼل چې په دې طریقه باندې کله موږ منځونه شروع کړل ټیک ټاک به موږ د ګناه نه بچ کوي، موږ به د بېحیایۍ نه بندوي. زموږ منځونه خو د سنت طریقو مطابق نه دي. منځونو کې موږ یو خدا مسلې نن سبا ډېرې زیاتې دي کوم چې د فرقواریت مسایل دي. د پلاني منځو شو، د پلاني منځو نه شو. یو خو لا موږ په دې کې لګیا یو، موږ له خپل منځ اوس پورې ثابت نه کړو چې دا مونږ د پیغمبر د سنت طریقې مطابق دی او که نه دی. نو موږ به څه په منځ کې عاجزي وکړو. یو د یو په منځ باندې اعتراض کوي، بل د بل په منځ باندې اعتراض کوي. دغه بنیادي نقصانات دي چې موږ په داسې څه کې اخته کړو چې د اصل مقصود نه الله موږ وساتلو. حدیث کې خدا راځي چې صلات مناجات المؤمن دی، دا د الله تعالی سره د مسلمان جرګه ده. موږ کم د چې جرګه وکړله، لهذا په عاجزۍ باندې که موږ منځونه شروع کړل انشاءالله تعالی په دې کې به خیر وي او دا منځونه به بیا موږ د ګناهونو نه بچ کړي. دلته یو بل سوال دی چې په ټلیفون باندې سړی ښځې له طلاق ورکي. نو آیا په ټلیفون باندې یا په میسیج باندې یا په ایمیل باندې په واتس اپ باندې کوم چې دا جدید دا ماډرن چې کوم دغه دي دا میسنجرې دي مختلفې اپلیکیشنز دي، نو په دې باندې سړی میسیج وکړي، ټیکس وکړي او یا په ټلیفون باندې ښځې له طلاق ورکي، نو دا طلاق واقع کېږي او که نه واقع کېږي؟ د دې جواب دا دی چې طلاق څنګه په یو مجلس کې ښځه او خاوند ناست دي او خاوند ښځې له طلاق ورکي د طلاق واقع کېږي. نو دقه شانې که سړی په ټلیفون باندې ښځې له طلاق ورکي، په میسیج باندې ښځې له طلاق ورکي، په ایمیل باندې ښځې له طلاق ورکي، د طلاق واقع کېږي. ځکه چې زموږ د فقه کتابونو کې او دارنګې په دې فتاوو کې د مراسلې ذکر راغلی دی او دغه شان د کتابت ذکر راغلی دی. څوک ښځې پسې طلاق ولېږي چې پلانۍ ته ووایه چې ته په ما طلاق کوي، نو دا هم واقع کېږي. خو په دې شرط باندې چې دا به حقیقت کې د خاوند دا پیغام لېږلی، د دې به ویریفیکیشن کېږي. دغه شانې که څوک یو ښځې ته خط ولېږي او په دې خط کې ورته و چې ته په ما طلاق یې، نو دا طلاق واقع کېږي. خو دا نن سبا ایمیل او میسیج کول او ټلیفون کول دا ماډرن د دې اسباب دي جدید او په دې آلاتو باندې ټیک ټاک طلاق واقع کېږي. بلکې دا د شامی او جزیه او عبارت هم زما مخې ته موجود دی چې په هغې کې لیکلي دي چې وان كانت مرسومة يقع الطلاق نوا او لم ينوي. بالفرض که دا لیکلی شوی وي نو بالکل په دې لیکلو طلاق واقع کېږي، که ده نیت کړی او که نه یې کړی چې الفاظ صریح وي.
که صریح الفاظو که د نیت د طلاق دی او که نه دی، څنګه چې په صریح الفاظو کې نیت تړو حاجت نشته، ځکه صریح الفاظ په خپله د نیت سره وي، د نیت نه بغیر صریح الفاظ کېدی نشي. په دې بنیاد باندې طلاق په مجلس کې موقع کېږي، په ټلیفون باندې موقع کېږي، په میسج باندې موقع کېږي، او په ټیکس باندې، په ایمیل، په دې هر څه باندې بالکل طلاق واقع کېږي. دا یو مسله وه. دا یو بل سوال دی، دا یوې خور دا تپوس کړی دی چې زما خاوند ما ته په میسج باندې طلاقونه بار بار رالیږلي دي، 10-12 ځلو نه ما ته زیات طلاقونه رالیږلي دي، خو د هغې طلاقو الفاظ دا دي، په هغې کې یو څو الفاظ هغې لیکلي دي، منشن کړي دي چې دا د الفاظ یې ما ته ویلي دي. یو لفظ په هغې کې دا دی چې زه تاله طلاق در کوم ته زما نه ازاده یې، زه تاله طلاق در کوم ته زما نه ازاده یې، دا الفاظ یې ما ته ویلي دي. بیا یو بل میسج کړی دی، په هغه میسج کې دا لیکلي دي چې ما ته ستا ضرورت نشته دی، ته لاړ شه او ځان لکه بل واده کې، نو بل واده ځان له وکړه. خاوند ښځې ته داسې خبره کړې ده. او د دې سره سره یو ځل یې ورته دا ویلي دي چې تا ته خو اوس طلاق شوي دي، ستا مور او ستا پلار ستا وروڼه به خلکو څه په کم مخ باندې مخامخ کېږي. دا وایي ما ته په مختلفو اوقاتو کې دا قسم الفاظ رالیږلي دي، ستا ته زما ضرورت نشته دی او زه لاړه شه ځان له بل واده وکړه، تا ته زما ضرورت نشته دی، زه دله طلاق در کومه. او په یو وخت کې راته داسې ویلې زه تاله حتما طلاق در کوم، ته په ما باندې ازاده یې، زما نه ازاده یې. دې خور تپوس کړی دی چې دا طلاق واقع کېږي او که نه واقع کېږي. د دې جواب دا دی زمونږ دا مسلمانان وروڼه، خاص کر پښتانه وروڼه د دې خبرو خیال بالکل نه ساتي، جذباتو کې راشي، ښځې سره معمولي تعلق وران شي یا پس خبره ورته قاري، نو د هغې زور بیا په طلاقو باندې وباسي. دا یو ډېر باریک او نری تار دی، د دې ډېر خیال ساتل غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې رښتیا هم رښتیا دي او دروغ هم رښتیا دي، په دې کې دروغ مروغ نه وي. په دې بنیاد باندې د دې خور د دې مسلې جواب دا دی چې دې خاوند تا ته 2 قسمه الفاظ دا استعمال کړي دي. بعضې الفاظ دا صریحي دي او بعضې الفاظ دا کنایي دي. لکه دا الفاظ چې لاړ شه ځان له واده وکړه، ته زما نه ازاده یې، تا ته زما ضرورت نشته دی، دې ته کنایي الفاظ وایي. صاحب د هدایې علامه مرغینان رحمه الله په فصل فی الطلاق قبل الدخول لدې عنوان لاندې مستقل په دې کنایي الفاظو باندې بحث کړی دی چې خاوند کله ښځې ته وایي چې حررتو کې ما نه ازادې، ما ازاده کړې، یا ورته وایي چې اخرجي ځه زما د کوره، او یا ورته دا خبره وکړي چې ابتغي الازواج ځان له ځانه بل خاوند وکړه. وایي دا کنایي الفاظ دي. په دې کنایي الفاظو باندې طلاق باین واقع کېږي، طلاق باین. خو په دې کې به سړی ګوري 2 شرطونه دي ورله. یو دا چې دا الفاظ یې ورته په کم ټیم کې ویلي دي، که دا یعنی دا داسې بحث دی چې دا مذاکرة الطلاق په دې دوران کې ښځه خاوند لګیا دی بحث کوي، او په دې بحث کې خاوند د الفاظ ویلي دي، نو بس په دې دوران کې بغیر د نیت نه داسې وشولې چې دا طلاق واقع شو. که کورټ ته عدالت ته لاړل، نو دا عدالت باندې ښځه له طلاق باقاعده ورکوي. او بالفرض که دا د مذاکره د طلاقونه د عام نارمل حالات په نارمل حالاتو کې خاوند ښځې د الفاظ ویلي دي، نو بیا به د خاوند نه تپوس کېږي چې طلاق خو باین دي، خو تا نیت کړی دی که نه دی کړی. نو که بالفرض د هغه نیت د طلاق و، ځکه هدایې والا هم لیکلي چې د الفاظ د طلاق احتمال هم لري او د عدم طلاق احتمال هم لري. بالفرض که چېرته داسې وشوله چې د خاوند نیت د طلاق و، نو بیا طلاق شوي دی، عند الله هم شوي دي او دارنګې قضاء هم شوي دي، دیانتا او قضاء. او که هغه ویل زما اراده د طلاق نه و، زما سې دمکي مراد و یا بل الفاظو، نو بیا به د سړي تصدیق وشي. خو کله بحث بالفرض شروع دی د طلاقو، بیا یو طلاق باین دي. طلاق باین دپاره حکم دا دی چې ښځه خاوند یو بل نه جدا شو، او که دی اوس نوی واده کول غواړي، نو بیا به نوی واده کوي. خاوند ته حق د رجوع نشته په دې کې. اوس به داسې کېږي چې ان ظن ان یقیم حدود الله، که د دواړو ګمانو د الله حدود قایم کړي، نو بیا نکاح کولی شي، خو تجدید د نکاح به کوي. ښځه خاوند به دواړه راځي، که ښځه نه مني دا نکاح نه کېږي، سړی نه مني نکاح نه کېږي. او تجدید د مهر، نوی مهر به په دې کې وي او نوی نکاح به وي په دې صورت کې. دا طلاق باین. او 2 نمبر دې خور ته موږ وایو چې ستا په دې طلاقو په دې الفاظو کې بعضې الفاظ صریح دي. صریح الفاظ څه ته وایي؟ صریح الفاظ دا دي چې دا ورته وایي زه تاله طلاق در کوم، ته په ما باندې ازاد یې، زه تاله طلاق در کوم. دا د حال الفاظ دي. عام طور باندې زمونږ په عرب کې دا د طلاق هم دقه الفاظ دي، زه د طلاق در کوم. اردو کې وایي میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، دا الفاظ دي، دا صریحي الفاظ دي. کله چې صریحي الفاظ باندې خاوند ښځې ته طلاق ورېږي په میسج باندې یا په کال باندې او یا دغه شان مخامخ، نو په دې کې بیا طلاق رجعي واقع کېږي. رجعي طلاق حکم دا دی چې په دې عدت کې دننه دننه خاوند ښځې ته رجوع کولی شي. بالفرض که د خاوند ښځې ته رجوع وکړله په عدت کې دننه دننه دی ښځه ده، وبعولتهن احق بردهن فی ذلک. سورة بقره کې دا حکم د آیت نمبر 228 آیت
اکاردنګ یا د راوند اباوټ یو آیت دی پکې هم دقه دی چې بعولتهن احق بردهن فی ذلک په دې عدت کې دنه خاون خز د رجوع کولی شي په دې درې عدتو کې دنه په دې درې بیمارو کې دنه د خاون رجوع نه کړل هم د خزه باینه شوله نو دلته یو تحقیق اگر چې شته چې د حنافو په نسبت باندې په الکنایي الفاظو طلاق باین واقع کیږي جمهور وایي چې نه په کنایي الفاظو باندې هم طلاق رجعي واقع کیږي خدا صورت چې کم دی نو کدا د جمهور مسلک سره والی او کدا حنافو مسلک والی نو د خور بیان دا دی چې کال پورې دی ماته رجوع نه کړي کال نه پس بیا راغله دی ماته وجه زتا کور ته بوزما نو په دې صورت کې منګه دا خبره کو چې دا خزه په دې خاون باندې طلاق ده او دا طلاق باین دی دوزل طلاق په دې کې شوی دی البته د خور د بیان مطابق چې د لزدول زل ماتره لګلی احتیاط پدې کې دی چې دا طلاق مغلظ واقع شوی دی ځکه بار بار شوی دی لہذا دا خزه او خاوند یو بل جدا دي دا یو بل سوال دی ملګری کړی دی چې د خزه आवाज عورت دی او که عورت نه دی دا مسله خو اختلافي مسله ده چې د خزه आवाज عورت ته که عورت نه دی د بعضې روایتونو دا معلومیږي چې د خزه आवाز عورت ته لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې کله جمع ولاړی او سړی شاته ولاړ دی او ښځې ولاړې دی او د امام غلط شي نو التسبیح للرجال والتسبیح للنساء سړی به سبحان الله وایي ښځه به داسې تسبیح کوي تسبیح دی ته وایي چې په دې خلاص د باطن به د ګسله ظاهر داسې وایي دې ته تسبیح وایي ولې که دا آواز وکړي نو د دې په وجه باندې د امام توجه خرابېدی شي دا وجم ده او بل د ښځې आवाज عورت دی علما وایي په دې بنیاد باندې د ښځې आवाज ته عورت ویلی کېږي یا دا چې اذان به نه کوي دغه شان اقامت به نه کوي دا هغه مسایل دي چې په دې وجه باندې علما وایي د ښځې आवाज عورت دی دویم رای دا ده چې نه د ښځې आवाज عورت نه دی دا رای صحیح رای موږ ته معلومیږي چې د ښځې आवाज عورت نه دی ښځه د یو سړي سره خبرې کولی شي خو دا د اجنبي سړي سره خبرې نشي کولی که کوي ورسره د ضرورت خبرې به ورسره کوي نو دا ضرورت خبرې کول دا आवाज بیا عورت نه دی دې لپاره دغه شرطونه دي یو دا چې د فتنې خطر نشته خبرې کېږي خو داسې فتنه نشته دی چېرته یو بل ته نږدې دي او ممکن ده چې دی په څه ګناه کې اخته شي چېرته نو دا داسې صورت هم نه دی دویم دا چې داسې اجنبي هم نه دی چې غیر ضروري خبرې دي پکې لہذا په دې صورتونو کې د ښځه د خپل حاجت دپاره خبره کولی شي ډاکټر سره خبره کولی شي عالم ته خپله خبره کوي یا دغه شانې اجنبي سړی دی ضرورت خبره ده دا بالکل کولی شي درس تدریس ښځه کوي نو اواز یې اوچتی نه چې عام خلک یې واوري نو بالکل دا درس تدریس کولی شي لکه مور بیبي حضرت عائشه رضی الله عنها هغې به باقاعده درسونه کول صحابه کرام به راتلل مرسلو ته بوسونه به یې ته کول هغې به ته جواب وایو البته قرآن عظیم کې چې کوم حکم راغلی دی یا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول اے د پیغمبر بیبیانو که د الله نه یریږئ نو خبرې مه جوئ خبرو کې نرمي مه پیدا کوئ ابو بکر جساس حنفي رحمه الله په احکام القرآن کې لیکلی دي چې خضع فی القول څه ته وایي نو هغه وایي چې هو ترقیق الکلام اذا خاطبنا الرجال چې کله د سړو سره ښځې خبرې کوي نو خبرې نرمې نرمې کوي دقه شی ناجایز دی چې د ښځې د خبرو یو انداز دی هغه چې د یو پردي سړي سره خبرې کوي د هغې د کینچ کولو دپاره د اټریک کولو دپاره د موټیویټ کولو دپاره داسې نرمې نرمې خبرې وکړي خپل اواز کې چینج راولي دقه شی اصل کې ناجایز دی لهذا د ښځې اواز عورت نه دی البته په دې اړ کې د اجازت هم نشته لکه بعضې زنانه دي هغه په یوټیوب باندې درسونه کوي یو سړي یې موري یو ښځې موري یا غیر ضروری کم چې د بعضې زنانه دي پالیټیشنز دي او هغه غیر ضروری خبرې کوي یا په فیسبوک باندې راځي لا یو پروګرامات کې ډاکټري دي یا نورې دي یا سوشل ورکرز دي یا د کم چې دا میډیا والا زنانه دي دوی څه ضرورت خو نشته دی چې میډیا انکره راځي او دا د خلکو نه تپوسونه کوي او په پارکونو کې ګرځي دا څومره غلطي مسلې دي لهذا د ځان ساتل غواړي دا یو ملګري بل تپوس کړی دی دا ډېر ضروري مسله ده او دې ته زه ستاسو توجه راګرځوم هغه دا چې د میډیا یو سیلاب دی خاص کر د سوشل میډیا په ترو باندې د الکترونیک میډیا ته خو د ډېرو کمو خلکو ایکسس کېږي او رسایي ورته کېږي خو سوشل میډیا نن سبا ډېره زیاته ده مختلف سوشل پیجز دي پاڼې دي په هغې باندې مختلف سوشل میډیا ایکټیویسټس راځي او هغوی پروګرامات کوي په دې اړ کې بعضې نارینه یا زنانه دا په دې سوشل میډیا باندې موږ ګورو چې دا په دې پارکونو کې ګرځي او دا د کامن سنس په حوالې سره وایي چې را دا څه شی دی چې په شپه کې الوځي او د ورځې نه الوځي او چې ولاړې ښکاري او چې ناستې نه ښکاري دا قسم تپوسونه کوي د کامن سنس په هغې کې دومره غیر ضروري تپوسونه وکړي چې هغه سړی ویلی نشي دي ملګري ما ته په میسج باندې رالیږلي دي چې داسې قسمه تپوسونه کوي داسې قسمه تپوسونه کوي داسې قسمه تپوسونه کوي هغه زه لا یو ویلی هم نشم لهذا دا قسمه ګنده تپوسونه او دغه شان پروګرامات کول او دارنګې د ښځو نه داسې خبر را ایستل د سړو نه خبر را ایستل د ښځو نه تپوسونه کول سړو نه
په دې طریقه باندې دا فحاشي او عریاني اصل کې خوري او کم ګیپ چې د ښځو د سړو په دې منځ کې هغه ګیپ ختمول غواړي، کم ګیپ چې الله رسول دا بیان کړی دی. لہذا دغه سوشل میډیا اکټیویسټ سي او که دا سوشل میډیا نور څوک دي او که دا سوشل ورکرز دي او دا په دې پارکونو کې ګرځي او په کالجونو کې او په یونیورسټو کې او دا تپوسونه کوي، نو دا بنیادي طور باندې فحاشي خوري. ملګرو ته زمونږ دوستانو ته دغه اپیل چې دا څیزونه اګنور کوئ. دا که هر قسمه پیجز دي زه نومونه نه علمه، خدا که هر څوک دي نو د هغې نه ځان ساتل غواړي، دا غیر ضروري کارونه دي. دې دوران کې دا یو بل تپوس دی دا ډېر بنیادي ضروري تپوس دی چې نن سبا ګورنمنټ د یو ایکټ او د یو بل د راوړو داسې آمد خبره شروع ده چې څه بل را روان دی او هغه د اسمبلو نه پاس کول غواړي. د هغې بل نوم دی پروهیبشن آف فورس کنورژن ایکټ 2021 په دې نوم باندې، او د دې مقصد دا دی چې کم جبري اسلام قبلول دي، جبري اسلام قبلول، فورس کنورژن ایکټ چې په زور باندې څوک په چا باندې اسلام قبول کړي د هغې روکتام دپاره یو بل دی. د دغې بل نشاندهي سینیټر مشتاق احمد خان صاحب چې د جماعت اسلامي صوبایي امیر دی، یو ډېر توانا آواز دی په سینټ کې او ډېر لوی کنټریبیوشن دی د اسلام په حوالې سره. هغه د دې بل یو قسم نشاندهي وکړله چې دا بل حکومت راوړي، او د هغې ما وکتل چې په 15 اګست باندې دا بل تیار شوی دی. بیا په 24 اګست باندې یو ان کیمره اجلاس شوی دی، په هغه کې علما کېنولي دي او هغوی ډسکس کړی دی. او د هغې نه وروستو بیا مشتاق صاحب دا خبره هم کړله چې بعضې خلکو ته انډیویجولي هغه بلونه استولی دي، یو په هغې کې زم چونکې د سټینډینګ کمیټۍ زه ممبر یم نو ما ته راکړلی شوی دی، یو کمیټۍ چیرمین هم دی. نو ما هغه بل وکتو، نو هغه بل هغه ایکسپوز کو، هغې بار راویستو، نو په هغې کې څه شی دي. نو د هغې په باره کې زه ما کتلي انصار عباسي صاحب په هغې باندې کالم ولیکو، ریا مقبول جان صاحب په هغې کې راغی او یو کیپیټل ټاک په هغې کې وشو، مشتاق صاحب په هغې کې خبره وکړله. دا ډېر خطرناک بل دی او حقیقت داسې دی چې دا سیاسي سکورینګ دپاره دا خبره موږ نه کوو، بلکې دا بل انتهایی خطرناک دی. او موږ شکریا ادا کوو د سینیټر مشتاق احمد خان صاحب چې هغوی ډېر په ټیم باندې د دې خبر نشاندهي وکړله او یو اویرنس یې پیدا کو، بلکې تقریبا هر پاکستاني ذهن ته دا خبره ورسوله که دا بل راشي پکار ده چې سټوډنټس هم راوځي، عوام هم راوځي، ججان هم په دې باندې خبره وکړي، وکیلان هم په دې خبره وکړي، پارلیمنټیرین په دې خبره وکړي، دا بل ختم شي. وجه دا ده چې په دې بل کې چې کوم چې د نکات دي هغه دا دي چې 18 کاله نه کم یو ماشوم خپل چې کوم مذهب دی نو هغه چینج کولی نشي. او بنیادي طور باندې ماینارټي د رایټس دپاره د هغې د حقوق د اقلیتو د حقوق په اړه کې دا یو بل چې دا د اقلیتو حقوق موږ ورکوو چې پاکستان کې اقلیتي ماینارټیز دي. نو د ماینارټیز د حقوق په اړه کې دا غیر شرعي غیر اسلامي بل دی. وجه دا ده چې دې پکې لیکلي دي چې د 18 کالو نه مخکې که سړی بالفرض هلک دی، نوجوان دی، نوجوانه جنۍ ده، هغه ایمان راوړل غواړي نو دا به نه اکسپټ کیږي، دا به نه قبلیږي. یعنی 18 کاله ته جنۍ ورسېدله یا هلک ورسېدو نو د 18 کال نه مخکې دا ډو قبلیږي نه، دا نه قبلیږي. یعنی که یو یهودي دی، یو سیک دی، یو عیسائی دی، یو هندو دی په پاکستان کې 18 کالو هلک اف ایس سی کی، دا په بی ایس کې تقریبا ایڈمیشن کوونکی په هغه وخت کې 18 سال کې سړی فیسی کولی شي. او د اسلام د بلوغ عمر 15 کاله دی. 15 کاله کې انسان مکلف ګرځي، نو 15 16 17 18 سلور کاله چې دا د تکلیف زمانه ده، دا حکومت وي چې د اسلام په قابل قبول نه وي. دا څومره ظلم دی. موږ چې تاریخ ته ګورو، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عبدالله ابن عباس او ډیر زیات حضرت انس رضی الله عنه، بشمار د صحابه کرام دي چې هغوی په دې زمانه کې ایمان راوړی دی. دا چې اوس زه هغه دغه را جمع کومه د هغې صحابه کرامو واقعات ویم او د هغوی عمرونه ویم، په دې کې ټایم لګي، خو دا یو غیر شرعي کار دی. ټول علماء کرام په دې متفق دي چې کله هلک بلوغ ته ورسېږي، حتی چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي په کومه شپه باندې هلک بلوغ ته ورسېدو د ماستون لمونځ یې نه دی کړی، دغه لمونځ به هم قضا کوي. که بالفرض په کومه ورځ کې دا د ورځې په منځ کې دا بالفرض بلوغ ته ورسېدو دغه او دا روژه ده، روژه به هم قضا راوړي. یعنی دا د احکامو مکلف دی او دا به اسلام نه قبلوي. یو دا خطرناک بل. دویمه خبره دا کړله، بالفرض که 18 سال د یو هلک عمر دی، جنۍ عمر دی 19 سال 20 سال او دوی ایمان راوړي چېرته، دا دومره د شرم خبره ده. زه حیران دی موجوده حکومت ته یم چې بار بار هغوی چې دا کوم بیلونه راوړي بار بار او د اسمبلونو پاس کوي، انتهایی شرمناک بیلونه دي. یو په هغې کې دا دی د پروهیبشن آف فورس کنورژن بل چې په دې کې دا ده که د 18 کال نه وروستو یو انسان اسلام راوړل غواړي نو دا به
د سیشن جج ته به درخواست ورکوي، ایډیشنل سیشن جج، او د ایډیشنل سیشن جج په کسټډي کې به 90 ډیز به 90 ورځې به د هغه په کسټډي کې، یعنی د هغه په جورسډکشن کې به د هغه سره به ده، او په دې 90 ورځو کې به هغه تر تقابل ادیان د کمپیریټیو ریلیجن سټډي به په هغه باندې کولی کېږي چې ته وګوره ته ولې عیسایت پرې دی مسلمان کېږي، آیا په دې عیسایت کې تا ته څه کمې ښکاره کېږي، آیا ته هندویزم پرې دی په دې کې تا ته څه کمې ښکاره کېږي، د هغې سکالرز بول راوستی کېږي، هغوی ته وایي دا سړی مطمئن کوي آیا دا خو په زبردستۍ باندې څوک نه مسلمان کوي، دا څومره د شرم خبره ده. د پیغمبرانو دعوت دی، نوح علیه السلام انی دعوت قومي لیلا ونهارا او اسررت لهم واعلنت لهم، ما ورته پټ دعوت هم ورکو، ښکاره دعوت مې وله ورکو. نو دا خو د پیغمبرانو دعوت خو داسې و، او دی وایي چې نه بلکې 90 ورځې د دې ایمان اړو قابل قبول نه دی. 90 ورځې پس بالفرض که دی وایي چې ټیک د زه خپل مذهب نه کنورټ کېږم بل مذهب ته، نو بیا به معلومات کولی کېږي چې دله دعوت چا ورکړی دی، دله چې چا دعوت ورکړی، د هغه په باره کې راځي چې هغه داعي هغه پریچر له به د 5 سال سے لیکر 10 سال تک ته ته به سزا میلاویږي، د جیل له به جیل کاټ کوي، د باندې بې فایر کېږي، 15 کالو نه واله تر د 10 کالو پورې به دا په جیل کې پروت وي، ولې دا د اسلام دعوت ورکړی دی. او دوی نمبر دا د 1 لاک نه واله تر د 2 لاک پورې د نه به جرمانه اخیستی کېږي. یعنې اخر دا منګه خو عمران خان صاحب ته او د کیبینټ ته د هغوی چې کوم منسټرز دي، کوم د هغې سینیټرز دي، هغوی ته موږ درخواست کوو د الله نه ویرېږئ تاسو، او دا بیل باقاعده راغلی دی، د هغې کاپیانې موجود دي. اخر تاسو څه کول غواړئ؟ تاسو د مدینې د اسلامي ریاست ناره وهلې وه، په دې ناره سره خلک ملګری شوی وو. د دې معاشرې اگر چې موږ ملګرتیا الحمدلله نه ده کړې، موږ دا دروغ نه وایو، موږ ملګرتیا نه کړې ده، نه وس کوو په دې وخت کې، خو ډېر داسې نیکان صالحانو چې هغوی په دې سلوګن باندې د دې ملګري شو، علما په دې کې وو، نیکان خلک پکې وو، چې یاره عمران خان د مدینې د اسلامي ریاست هغه اواز کوي، او د اسلامي ریاست نه وروستو هغه دا دي د دې نه مخکې چې دا کم بل دی هغه راغلی و، ډومسټک وایلنس کم بل و، د هغې نه پس دا پروهیبشن اف فورس کارونجر بل دی، دا څومره اکټونه چې رال نو دا غیر شرعي دي، غیر اسلامي دي. په دې وجه باندې موږ د پی ټي آی ورکرز ته وایو چې داسې قسمه ایشوز کله راځي نو ګوره بیا د پارټۍ سم ودرېږي، بیا د اسلام دپاره ودرېږئ، لهذا دا غیر شرعي بل دی. الله دې نه کړي چې دا راشي سینټ ته او دا قومي اسمبلۍ ته راشي. البته دا یو قسم بل یو څو میاشتې مخکې په سین اسمبلۍ کې چې هلته پیپلز پارټي ګورنمنټ دی، موږ په یو پارټۍ باندې قدغن نه کوو چې دا د پی ټي آی حکومت دی او په هغې نه پسن حکومت کې هلته هغوی دا خبره کړې وه او دا بیل یې راوړی، خو هغوی د 90 ډیز په ځای باندې 27 ورځې ویلې وي چې 27 ورځې به دا د سیشن جج د ایډیشنل سیشن جج په کسټډي کې به پروت وي. خو هغه بیل هغوی چې دا چې کوم اسلامي نظریاتي کونسل دی هغې ته لیږل غواړي، هلته لا نړو ونه لیږلی شو، فلحال هغه پینډینګ دی، هغه نه دی پاس شوی. خو دلته دا بیل چې کوم د پاس کولو خبرې دي انشاءالله تعالی موږ به یې پاس کولو ته نه پرېږدو، او ټول قوم انشاءالله تعالی متفق کېږو. زموږ چې څومره لیسنر دي، زموږ څومره واچرز دي، هغه ګوري، نو دا خبره ذهن کې کېنول غواړي چې دا هېڅ قسم څه پولیټیکل ایشو نه ده، بلکې دا مذهبي ایشو ده، او انشاءالله په دې باندې موږ ودرېږو. دا د پروهیبشن اف فورس کنورژن ایکټ 2021 د هغې وضاحت چې ما ستاسو مخکې وکړو. دا یو ملګري تپوس کړی دی هلکان چې کله کریم لګوي دا جایز دي او که ناجایز دي؟ الجواب، هلکان چې کریم لګوي نو دوی دوه حیثیته دي. یو خو بعضې کریمز داسې دي چې هغه په دې مخونو باندې کمې دانې راشي یا غیر ضروري ویښته دي، د هغې د ختمولو دپاره، یا داسې ده چې هغه سقوطي متي په دې مخ کې شوي دي، بد ښکاري، بدرنګه ښکاري، یا دا ده چې بعضې دانو مانو د ښه کېدو دپاره څه کریم دي، نو د هغې استعمال خو بلکل جایز دی، هغه علاج دی، تداوي ده. خو پاتې شو دا خبره چې دا د میک اپ دپاره او د ځان د جوړولو دپاره، نو دا یو غیر ضروري عمل دی، غیر فطري عمل دی. وجه دا چې حدیث کې راغلی دی چې د ښځو د سړو خوشبویي او د هغوی ډول سینګار بدل دی. وایي د ښځو چې کم خوشبویي ده د هغې به لون وي او ریح به نه وي، یعنې رنګ د هغوی دی، بوی والا خوشبویي به نه لګوي. سرې جامې اغوندي، یو شنې اغوندي، یو میک اپ کوي، د هغوی دپاره اجازت دی. د سړو خوشبویي داره چې رنګ به نه وي او بوی به وي. په دې وجه باندې سړی چې کم میک اپونه کوي دا ناجایز کار دی، غیر فطري کار دی. نن سبا خو سړو داسې لوبې شروع کړي دي، لاسونو ته به یې بنګړي اچولي، بنګړي د جنکو په شانې به ښکاري، مفلرې به یې د جنکو په شانې راچولي، جامې د جنکو په شانې جوړې کړي، ګوتمې به ډېرې زیاتې لاسونو ته اچولي. یو ګوتما د چاندي هغه سنت طریقه ده، سړی لګوي، هغې ته صرف او صرف داسې سنت لازمي هم نه ده، موقت سنت نه دي، خو د هغې استعمال صرف قدر جایز دی. د دې نه علاوه ډېرې ګوتمې استعمالول او د جنکو په شانې کپړې جوړول او دغه شان بنګلي لاسته اچولو او د جنکو په شانې میک اپ یې کول او ځان د جنکو په شان جوړول، په دې کې صفا حدیث راغلی. رسول الله مبارک فرمایي لعن الله المشبهات بالرجال والمشبهین بالنساء، په هغې ښځو د الله لعنت ته چې ځان د سړو په شانې جوړوي
او په سړو د الله لعنت چې ځان د ښځو په شانتې جوړوي او دا بنګړي منګړي لاس ته اچول او دا مختلف څیزونه اچول دا ناجایز دي د نه ځان ساتل غواړي. دا یو بل ملګري سوال کړی دی چې د ناامیدۍ د ختمېدو دپاره څه کول پکار دي. د ناامیدۍ دپاره وروره بنیادي تر باندې دا خبره ده چې الیأس من الله کفر. دا خبره ځان ته بالکل په دې تندي باندې ولیکه د الله نه ناامیدي کفر دی. نو ناامیدي کفر کول دي نو د کفر نه ځان ساتل غواړي. لا تیأسوا د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږئ. لا ییأس من رحمت الله د الله د رحمت نه ظالم سړی به ناامیده کیږي. د الله رحمت کله دا خامخا متوجه دی خو کله به زر راځي کله په قلاره به راځي. ناامیدي کفر دی او ناامیدي د مسلمانانو په ډکشنري کې ناامیدي نشته. انسان به پر امید پر عزم وي. پیغمبران ټول اولو العزم همت به پزان کې پیدا کړي. د اقبال فلسفه ځان ته مخامخ اقبال خو پاکستانو خو الله اقبال ورکړی دی. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. دا سے وایا اور خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں اور تن دباد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اون چوڑانے کے لیے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دا اشعار خو موږ ته ویلی شوي دي. لہذا ناامیدي د طریقه دقه ده چې بس پر امید ځان ساته چې د الله رحمت ما ته متوجه دی او الله د خپل بنده سره ډېر زیات مهرباني کوي رحم ورسره کوي. که نن په ما تکلیف دی دلته حسین حالي هغه مسدس دی که نه چې شادی کے بعد غم ہے فقیری غنا کے بعد. د واده نه پس غم روان دی او د غریبۍ نه پس خادي روانه ده. انشاءالله تعالی د الله د رحم په دې آیتونو باندې سوچ فکر به کوو ناامیدي به بیا موږ ختمو. دا بعضې سوالونه خو بار بار کیږي. بیروزګار یم څه وظیفه راکړئ چې روزګار ماته الله میلاو کړي. سوال ورته وکړه ټول ملګري چې څومره زموږ دا پروګرام اورئ یا الله دې ملګري له ته ښه حلال روزګار وله ورکړه. موږ دا دعا ولکه والله دې وروره روزګار دله درکړي. البته د روزګار دپاره وظیفې زموږ دا دین د وظیفو دین نه دی چې دا به سړی وظیفې کوي په دې طریقه باندې به دا دین چلیږي. عزم وکړه راوځه بهر ته او روزګار شروع وکړه. د 10 روپو نه شروع وکړه د 20 روپو نه وکړه. وروره زه تا ته یو طریقه ښیم دا وظیفه ځان سره واله. وظیفه دا ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی سوال یې کوي رسول الله سوال کوي پیسې راله الله په نوم راکړه. نبي علیه صلات وسلام ورته وایي سوال ولیکې کور د څه شته وایي بس یو پیالې د وتې راوړه. هغه چې راوړه نبی علیه صلات وسلام په بیع یزید باندې په بولۍ باندې خرڅ څوک به والي یو په دې باندې بل په دې باندې بل په دې. نو چا چې زیاتې پیسې ورکولې نو په هغې باندې خرڅ کړله. ویل هو دا واله لاړ شه تبرګۍ واله تبرګۍ راوړو. رسول الله په خپلو لاسو په ګلاس کې واچوي زه ځنګل ته د هغې نه ډکې راوړه او دغه وظیفې ورته وښودله او لاړو او په ځنګل کې ډکې راوړل شروع کړل او سبا ویل ښه مالداره شو او ډېرې پیسې وګټلې. نو زموږ وظیفه دا راته ته چې د تم د لرګو روزګار شروع کا لرګي چوه خیر دی مزدوري شروع کړئ انشاءالله الله په دې کې برکت به واچوي. خو بیا هم چون که روحاني تعلق دغه ذات سره خو ساتل غواړي نو وظیفې دا دي چې لا حول ولا قوة الا بالله په باره کې راغلي دي. لا حول ولا قوة الا بالله چې دا ذکر زیات زیات کوه او د دې لا حول ولا قوة الا بالله په باره کې راغلي دي چې دا خلکو له رزق ورکړي. رزق دروازې په دې کولاویږي. یو وظیفه دقه د لا حول ولا قوة الا بالله د هر مانځه نه پسې کم از کم 100 ځلې خو وایه اگر چې ضروري نه ده. د دې سره سره بله خبر ته کومه چې وختي پاسېږه او وختي پاسېږه د مانځه نه پس موده کېږي. نبي علیه صلات وسلام دعا کړې والله مبارک فی بکور امتي. الله زما د امت د بکورو د سار په ټیم کې برکت واچوه. نو سار په رزق په تکل پسې وځئ انشاءالله تعالی ستا رزق به پراخه کېږي. او دریم نمبر وظیفه راته دا ښیمه چې هر ماښام سورة الواقع تلاوت کوه. عبدالله بن مسعود فرمایي د خپل حبیب دې مې اورېدلي دي چې ویل به من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقه. څوک چې هره شپه د سورة الواقعې تلاوت کوي غریبي به ورته نه رسېږي. لهذا دا ستا دپاره وظیفه شوله. سورة کهف سړی د جمعې په ورځ تلاوت کې ثواب شته که نشته؟ بالکل په دې کې ډېر لوی اجر دی. رسول الله مبارک فرمایي د دجال د فتنې نه محفوظ کېږي. لهذا د کهف تلاوت پکار دی. د مړي دپاره تلاوت کول او ثواب مړي ته بخل څنګه دي؟ دا مسله بنیادي تر باندې اختلافي مسله ده. اختلافي مسله کې لږ رعایتي. د امام شافعي رحمه الله رای دا ده چې صرف مالی عبادت مړي ته رسیږي او تلاوت کول چونکې بدني عبادت نه رسیږي. دویم د امام ابو حنیفه رحمه الله رای دا ده چې نه مالی عبادت هم رسیږي او بدني عبادت هم رسیږي.
پاتې شو دعا د دعا په باره کې اتفاق دی چې دعا مړي ته رسیږي. د دې سره حج کول نو حج من وجه بدني عبادت ته، من وجه مالی د دام رسیږي. په دې بنیاد باندې موږ وایو چې بدني عبادت هم رسیږي، مالی هم رسیږي، ځکه دعا هم بدني عبادت ته دا رسیږي. د هغې سره حج هم نیم بدني دی. نو بدني عبادت ټیک ټاک مړي ته ثواب ورکوي. لہذا تلاوت کول او دارنګ صدقې ورکول، دعا کول، نفل کول، د چا دپاره حج کول، د چا دپاره عمرې کول، دا ټول هغه ته ثواب ورکوي. البته ښه طریقه دا ده که سړی د اختلاف نه ځان وباسي، د اعتدال مسلک دا دی چې یو عمل تلاوت ځان له وکړه، الله تعالی هغه تشریک په ثواب په دې ټول بیا قایل تشریک په ثواب وکړه، الله په دې ثواب کې را سره دا پلانې شریک. لکه د مړي دپاره د قربانۍ باره کې هم بعض علما وایي چې مړي د قرباني مه کوه، خو تشریک په ثواب وکړه، الله تعالی دا به کې زما سره شریک کړه. نو مړي پکې شریک کولی شي، ژوندي پکې شریک کولی شي، اگر چې علما د هغې قایل هم دي. لہذا صحیح طریقه دا ده چې سړی تشریک په ثواب وکړي، تلاوت ځان له وکړه، نو تا ته هم پیدا میلاو شل او هغه ته هم ایصال ثواب وشو په دې طریقه باندې. نو دا طریقه د مړي ته تلاوت د رسولو دپاره. جنازه په جهر باندې ثابت ده او که نه ثابت؟ په دې باره کې مخکې موږ خبره کړې وه چې په جهر باندې جنازه ثابت ده که نه ده. دلته دوه مسلې دي، په کار د دواړو مسلو تپوس تا کړی وی چې په جهر جنازه ثابت ده او که نه ده ثابتو. دویم نمبر دا په جهر باندې جنازه کول افضل دي او که نه سرن جنازه کول افضل دي. په دې باب کې دا دوه مسلې دي. لہذا موږ وایو په جهر باندې هم جنازه ثابت ده او سرن هم جنازه ثابت ده، دواړه جنازې. او د یو مسلک وکالت نه کول پکار. اگر چې سړی په یو مسلک باندې بزي، هر مسلک نشي ټچ کولی. موږ ته په خپل باندې سرن جنازه کول افضل ښکاره کیږي، ځکه د نبی علیه السلام جنازې سرن وي، حرمینو کې هم سرن جنازې کیږي. الته دا اگر چې هغه حنابله دي، هغه احناف نه دي، ما شل یوې ښځې تېرې کړي دي، په جهر یو جنازه هلته موږ نه ده لیدلې. خو دا مطلب نه دی چې په جهر باندې ثابت نه ده، په جهر جنازه ثابت ده، احادیثو کې باقاعده راغلي دي. هغه یو صحابي دی، وایي نبي علیه الصلاة والسلام دعا کوله د مړي دپاره او ډېرې ښکلې ښکلې دعاګانې وکړلې. ویل ما ارمان وکړو چې ارمان زه مړ وی، نبي علیه السلام دا دعا ماته کړی وی. نو دا یې اورېدلې ده که نه؟ دا د جهر ثابت شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو ورځې جنازه وکړله او فاتحې په تیزه تیزه وویله، ویل انما جهرت بها لتعلموا انها سنه. نو د دې حدیث دو مطلب دی. یا خدا دا چې ما په جهر باندې دا فاتحه ځکه ویله چې تاسو ته پته ولګي چې دا فاتحه پکې هم سنت ده، نو بیا ته جهر نه ثابتېږي. دغه احتمال دی. او یا دا معنا ده چې دا جنازه مې فاتحه مې په جهر ځکه ویله چې تاسو ته دا هم پته ولګي چې په جهر جنازه هم سره دا جایز ده. نو دې نه معلومه دا شوه چې په جهر جنازه جایز ده، خو افضل سرن ده، ځکه د نبي علیه السلام عامې جنازې سرن وي. او پاتې شو د دعاګانو اورېدل، موږ ناجیزو ته نه وایو، خو دا عین ممکن ده چې په اول صف کې سړی امام ته نږدې ولاړ دی، د هغه پټې دعاګانې هم سړی اورېدی شي. په دې بنیاد په جهر جنازه جایز ده، ثابت ده او غوره ده بله جنازه ده. یو ملګری تپوس کړی دی چې داڑھی کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ څوک د چا د ګیري مذاق اړوي؟ اے شیخه، اے امیره، او ترې دې ګیري ته وګوره او ستا د ګیري په وجود هم دا کارونه ته کې. نو یو خو چې څوک ملامته کول د ګیري په وجه باندې دا د داړي او د ګیري استهزا نه ده، دا مذاق نه دی، یو مکروه عمل دی. خو مذاق اړول به دې ته ویل کېږي چې دا ګیره خو ستا سره بدې ښکاري، دا خو ته حیوان په دې کې ښکاره کېږي. او په دې حیثیت باندې د هغې مذاق اړول چې دا پیغمبر سنت دی، نو کدا بالفرض د نبی علیه الصلاۃ والسلام اهانت پدې کې کوي، نو بیا خو توهین رسالت شو کفر دی. شاعر اسلام توهین کول دا واجب القتل ګرځي په دې باندې. لہذا د ګیري مذاق اړول دا قرآن کې راغلی دی چې که تاسو کتل چې د الله په دین پسې چا خندل، نو ګورئ هغه ځای نه پاسېږئ او په هغې کې مه کښېنئ. او که تاسو ناسي او د ریاد شو نو پاسېږئ، بیا ګورئ کښېنئ هلته مو. که تاسو ان اذا سمعتم آیات الله یستهزأ بها، که تاسو د الله ایتونه ولیدل چې په هغې پسې خنداګانې کېدلې د الله په دین پسې، نو بیا هغه ځای نه پاسېږئ. دا ګیره د الله دین دی، لہذا په دې پسې خندا ګناه ده، ګناه کبیره ده، د نه ځان ساتل غواړي. ډېر ملګري زمونږ هغه داسې وي، یاره وایي چې ګیره سړی پرېږدي، هغه نه سودا مه کوه، چې ګیرې پرېښوده او د هغه سګاوڼ مه کوه. دا اصل کې د ګیرې مذاق اړول دي، د نه ځان ساتل غواړي. بس سوالونه ختمو، اگر چې سوالونه به زمونږ نه پاتې کېږي هم، خو انشاءالله دا به بیا موږ په نورو بل سیشن کې به دا ووایو. البته اخري سوال علم هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې څومره سنت کول پکار دي مخکې وروستو. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کومه طریقه ښودلې ده نو هغه خو دقه ده چې 4 رکعاته مخکې، څنګه چې په سنن د ابن ماجه کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د لمونځ نه مخکې 4 رکعاته کول او وروستو 4 رکعاته دي. یو حدیث چې 4 دي بلکې 2 دي، نو دواړه امام ابو حنیفه صاحب جمع کړي دي. لہذا 4 رکعاته مخکې، 4 رکعاته وروستو. 4 رکعاته مخکې په یو سلام باندې، وروستو 4 رکعاته په 2 سلامو، په یو رکعت باندې په یو سلام، 4 په بل باندې 2، نو دا 8 رکعاته
اته رکعاته نه 10 رکعاته سنت شو 2 رکعاته فرض شو. دا طریقه بالکل ثابت ده، حدیثو کې راغله، صحابه کرامو عمل دی، نبی علیہ السلام کړی دي او دا تطبیق په حدیثو کې د قشان شوی دی. خو د ابو داود حدیث کې دی او نورو کتابونو کې راغلي دي چې دا تحدید ضروری نه دی، ځکه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی دی او هغه د جمعې پر ورځ باندې غسل وکړو، ښکلي کپړې واغوستلې او لم یتخطر رقاب الناس، د خلکو په سټونو باندې خپې کې نه ښودلې، راغې او په صلی ما کتب الله له، دومره مونځ یې وکړو څومره الله ولې لیکلی دی، او د هغې نه پس بیا امام ته غوږ کېښودو. د دې نه معلومه ده چې صلی ما قدر له صلی ما کتب الله له، نو دا معلومه ده د جمعې د ورځې مخکې داسې محدودو سنت نشته لري مؤکدو د جمعې نه مخکې چې څومره چا وکړل 2 رکعاته کوي، 4 کوي. سلیک غطفانی رضی الله عنه ته 2 رکعات نبی صلی الله علیه وسلم ویلو، پاتې شو وروسته 4 رکعات هم راغلي دي او 2 رکعات هم راغلي دي. دا غي 2 قسمه تطبیقونه دي چې 4 راغلي 2 راغلي، امام سره دوه جمع کړي دي ځکه نفل عمل ډېر کول غواړي، نو 4 رکعات شو. او نور علما وی چې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دي، خو طریقې دار چې په جماعت کې کړي 4 کړي دي، په کور کې 2 کړي دي، لہذا که څوک په جماعت کې کینو 4 رکعات دی وکي، او که څوک کور تزین والته 2 رکعات وکي، او یا دا طریقه ده چې 4 دی په جماعت کې 2 دی په کور کې وکي. دا خبره داسې د اختلاف نه دي، بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو د عمل کړی دي، د صحابي عمل ته بدعت نه ویل کیږي، ځکه چې کم کار صحیح دی هغه صحابه کرامو کړی دی. دا د جمعې د ورځې باره کې دي. الله رب العالمین دې موږ له دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي، چا د مسلو ته پوښتنه کړل الله دې مسلې ولا حل کړي.